إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. طول حاضرین درود شریف وائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت انسان لډیر عزتونه ورکړي. اللہ رب العزت په مخلوقاتو کې انسان یو بهترین مخلوق پیدا کړي. بے اللہ رب العزت انسان لا د انسانیت په ذات او صورت کې هم یو خاص ور کړي دي. په مخلوقاتو کې هم دا سردار دی، په خاص کې هم د سرداری دا. نو دا شان عزتمند نور اعتبارات او سرمدل خاص پکار دی چې هر اعتبار سره دادا سي عمل وکي چې هغه عمل خيستا عمل وي او خپل عمل وي، او دا شان د نوم هم پاکیزه او خپل پکار دی. نن درته د ماشومان او د اولادو د حقوق په باره کې د یو حق بیان کو چې الله رب العزت انسان خيسته پیدا کړی دی، د صورت لحاظ سره، د سیرت لحاظ سره، د خلقیت لحاظ سره. نو دی انسان لنومم خیسته کې غسل پکار دي. نوم د شریعت یو مسله ده. زمون اسلام د هر چیز په باره کې مونږ ته احکامات بیانوي. نو د انسان په زندګۍ کې د نوم کې غسلو او د نوم مقررولو او د نوم کې خلو هم یو لوی مقام دی. او زمون اسلام کې د دې هم مختلف مسائل فضائل بیان شوي دي، او د دې باره کې اسلام باقاعده اصول او قواعد بیان کړي دي. او نوم د انسان یو لوی شناخت وي، او نوم سره د انسان ډیر زیات تعلقي. نو دی وجنه نوم کې غسل هم ډیر اهتمام ګڼل کېږي د ماشوم په حقوقو کې. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د نومونو تذکرہ کړي احادیثو کې، او د الله په کتاب کې هم د نوم تذکرہ راغلی ده، او د مختلفو پیغمبرانو نومونه راغلي دي. الله رب العزت قرآن پاک کې وایي: ولا تنابزوا بالالقاب. اے مومنانو، یو بل ته ګډ وډ القابات ما یادوي، په غلط نوم باندې بل مسلمان مرا بالا. لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. وې دا د فسق د گمراهۍ کار دی، او د مردارۍ کار دی، او دا د بد اخلاقۍ کار دی. ایماندار سړی به د ایمان نه پس داسې کارونه وای نه کوي. ایماندار سړی به حق گوی وي او خوشگوی به وي،
شیرین زبانه به وي، شکر زبانه او شکر لبه به وي. د ده د خولې نه به بل مسلمان ته بل انسان ته تکلیف نه رسی. او تاسو ته د تکلیف حوالې سره بیانات بیان شوي چې بل مسلمان له تکلیف ورکول حرام دي. نو دې سلسله کې یو خبره دا ده چې بل مسلمان ته غلط نوم اخلي، هغه نوم چې هغه انسان په هغې باندې ځان ته بد ګڼي یا د هغې معنی خرابه ده یا په هغه نوم کې د هغه توهین دی یا په هغه نوم کې هغه عیبدار نوم دی، عیبجن نوم دی، او هغه نوم ته بار بار هغه ته یادې او هغه ته په تکلیف رسی، دا ګناه ده او عظیمه ګناه ده. نو دیو جن د نوم حواله سره د اسلامی هدایت سدي. دویم دا د نوم کې غستل د اولاد په مور او پلار باندې حق دی. په مور او پلار باندې یو حق دا دی چې دا به بچی له خنوم دی. که کم انسان خپل بچی له خنوم کې نه غستلو او دا په غنوم سره پریشان دی، نو دی پلار خپل زوی له تکلیف ورکو او دی پلار د خپل زوی یو حق وخوړو، یو حق یې مات کو. سوچ کوئ عزتمندو چې کم لمنګ بچو له نمونه ږدیو، دا زمونږ په ذهن کې بنی چې د بچی دا حق دی او که نه دی. بیا چې سبا کله بچی زمونږ نافرمانی کوي، بچی موږ ته بده خوله خوځوي، نو بیا ټول ګیله کوي، وایي زما بچی نافرمانه شو، زما بچی زما حق نه ادا کوي. تا هم د خپل بچی حق نه دی ادا کړی. جی د بچی لا څه حقي؟ د بچی یو حق دا دی چې دله به ښکلی نوم ږدي. زمونږ پښتنو سره نومونه قیامت دي، یعنی نشته ورسره، حیران بشي. نو دی وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انکم تدعون یوم القیامه باسمائکم واسماء آبائکم. ای زما امتیانو د قیامت په ورځ به تاسو په خپلو نومونو باندې او د خپل ابا او اجداد په نومونو باندې را پاسیږئ. باقاعده به نوم علی ان فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا یشقى بعدها ابدا. فلانکې د فلانکی زوی کامیاب شو، خوش نصیب شو او داسې خوش نصیب شو چې بد ورځ به اوس په سترګو ویني نی. ان فلان ابن فلان، فلانې د فلانکی زوی، د پلار نیکه نوم به هم علی. فلانکې د فلانکی زوی قد شقی شقاقا لا یسعد بعد ابدا، قد سعد سعادة لا یشقى بعدها ابدا. فلانکې بد نصیب شو اوس به ښه ورځ په سترګو ویني نی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام استاسو نوم به یادېږي او ستاسو د پلار نوم به یادېږي. نو فاحسنوا اسماءکم. ای زما امتیانو تاسو حسین حسین نمونه ږدئ خپل بچو لا. اوس عزتمندو تاسو سوچو کې کله یو انسان ته انعام میلاویږي او چې هغه انعام دپاره د هغه نوم واغستلی شي، هغه نوم یې بېکاره ټول خلک خاندي، وایي دې نوم ته یې ګوره او د انعام ته ګوره. مثلا نوم یې لکه یو سړي انعام اغستی دی د سونې تمغه، وایي اوس به فلانکې را پاسېږي، جي څوک به را پاسېږي؟ چلغوزی. چلغوزی څه نوم دی؟ کارغه دې راشي او خپل د سونې د انعام دی وصول کړي. خلک ولکه ټپوس او کارغه هم پکې لا دومره انعام واغست. نو دا نوم د انسان زندګۍ سره، د انسان پرسنالټي شخصیت سره د دې ډېر زیات تعلق دی. بلکې زمونږ بعض عالمان وی چې د نوم بد اثرات هم وي، اگر چې صحیح خبره دا ده چې د نوم ښه اثرات وي او بد اثرات یې نه، یا داسې ویل پکار دي چې اثرات یې بد وي خو د نوم نه بدفالي نه دي اغستل پکار، نیکفالي تی اغستل جایز دي. نو نبی علیہ السلام وی احسنوا اسماءکم. اوس باقاعده یو کتاب لیکلی شوی دی، د هغې نوم هم دا دی احسنوا اسماءکم. د عربو د طرف نه یو کتاب لیکلی شوی دی، په پښتو کې، په اردو کې، په هره ژبه کې تقریبا کتابونه شته. تاسو نیټ کې هم سرچ کولی شئ اسلامي انعام، ډېر شي کتابونه به تاسو له راشي. نو عزتمندو څنګه چې موږ او تاسو د نورو خبرو اهتمام کوو، نو د بچي د نوم هم ډېر اهتمام کول پکار دي او دا په حقوق کې شمارلی کېږي. او دغه رنګې روایتو کې راځي، بخاري شریف کې دي چې د قیامت په ورځ به انسان د پلار په نوم را پاسېږي. دې کې یو مسله دا معلومه شوه، خلک تپوس کوي چې د قیامت په ورځ به څوک د پلار په نوم را پاسېږي که د مور په نوم.
نو امام بخاری سے باقاعدہ یو باب قائم کړی دی چې د قیامت په ورځ به د پلار په نوم باندې راپاسیږي انسان. اگر امام بخاری سے باب ما یدعى الناس بآبائهم، وی دعوت به ورکول کېږي د قیامت په ورځ خلکو ته د پلار په نومونو سره. بعض ویلي دي چې حسن حسین یا هغه کسان چې د چا پلار معلوم نه او عیسی علیه السلام نو دا به د مور او پلار په نوم راپاسیږي. نور د دین علاوه ټول مخلوق به د پلار په نوم باندې راپاسیږي. قرآن پاک کې راځي ادعوا لآبائهم، وی چې کله د چا نسب بیانوي نو پلار طرف ته بیانوي او یا خپل پلار طرف ته بیانوي، پردو خلکو طرف ته نسبتونه مه بیانوي. بل طرف ته نسبت کول عزتمندو دام د نوم سره یو متعلقه اهم مسله ده. بعضی کسان داسې وي خصوصا چې کومه جینۍ واده شي یا مثلا یو ماشوم دی موږ بل چاله ورکو د پالنې دپاره، یا خپل پلار یې مړ شو بل کس وایي زه یې سنبالوم خو زه به ول خپل نوم ورکوم. نو نسب او نوم ورکول په شریعت کې یو اهم مسله ده او په دې باندې وعیدونه راغلي او لعنتونه راغلي چې کم انسان نسب معلوم وي او دا خپل نسب بدلی او د بل نسب طرف ته نسبت کوي نو دا حرام کار دی، ناروا کار دی او د ګناه کار دی او په داسې سړي باندې لعنت راغلی دی. خپل قومیت او خپل نسب او خپل شجره به نه بدلی، ځکه دا بد کار دی چې د چا نه پیدا یو مغه طرف ته به نسبت کې، ځکه چې د بل طرف ته نسبت کې نو نعوذ بالله ته ذهن کې دا وې چې زه د اولاد نیم د فلاني اولاد یم، اولا کې خو ستا پلار نیکه نه دی، نو دا خو یو قسم لته ګناه نسبت کې چې غلط طریقې سره پیدایش شوی. نو دی وجې نه عزتمندو دې مسلو کې خیال ساتل پکار دی. نو عزتمندو د نوم یو اهمیت دی په شریعت کې. آیا یو ماشوم تاسو چاله ورکو یا تا د چانه ماشوم واغستو نو هغه سره به خپل نوم لګي که د خپل پلار نوم به لګي؟ نو عزتمندو چې د چا زوی دی د ولدیت والد مطلب دا دی چې پلار په کار دا دی چې زمونږ حکومت که بالفرض یو ماشوم بل چا غټ کړی چې په دې فارم کې یو ځای پیدا کی او یو نوې لکیره پکې ولیکي، یو نوې اضافه پکې وکړي چې څوک د چا پلدې ماشوم پاللی دی چې هلته ولیکي مثلا متبنا جوړ کړی شوی زوی، پاللی شوی زوی، لیپالک که سړی ورته هسې د پلار نسبت ووایي لیپالک پلار، متبنا پلار، نو خیر دی بیا ورته سړی ویلی شي خو نسبت به وی چې مطلب خلکو ته پته لګي چې دا خپل پلار نه دی. نو اکثر د ماشومانو بدلی که چا بدل کړي وي او اوس ورته قانوني مشکلات دي نو خیر دی، کاغذاتو کې دی همغه شان وي، خو دا دی چې په خارج کې به ورته دا نه وي چې دا زما حقیقي زوی دی بلکې دا زما پاللی شوی زوی دی او د پلار فلانې دی. نو عزتمندو په اصل کاغذ کې برث سرټیفیکیټ کې فارم بے کې د خپل پلار نوم لیکل پکار دي. که یو سړی وي دا خو ما پاللی دی نو موږ یو صحیح شو که ته ورته ووایې که پال کوونکی پلار داسې ورته ولیکه، ته خو داسې نه کړې ته وایې خپل پلار نو دا خو دته کنځلې شوې، دا دته در حقیقت کنځلې دي چې ته سوچ وکړې په ده باندې. وایي چې ما پې خرچي کړي نو تا پې خرچي د دې دپاره کړي چې ستا به حقیقي زوی که ته دومره تکړی خرچه په ځان وکړه خپل بچی راوړه. دا په دې باندې نه ده، نسب به نه بدلېدي سره اصل کې ډېر مسایل پیدا کېږي. زه درته یو دوه مسئلې بیانوم چې دې سره څه مسایل پیدا کېږي. یو مسله دا د عزتمندو یو ماشوم تا د چا نه واغستو، تا خپل نوم پلار کې ولیکلو ولدیت کې، سما د هغه پلار مړ شو خپل پلار، نو هغه رونه هغه دله میراث نه ورکوي چې تپوس یې وکړي هلکه دا خو ستاسو خپل رور دی که نه؟ وایي ته ورشه نقدي کارت دفتر کې وګوره فلانې پلار یې دی زمونږ رور د سره نه دی. نو یو ډېره سرمایه ده ته د خپل پلار د طرف نه میلاوي ده، اوس نه میلاویږي. داسې خلک دوکې کوي، خپل سکر ورله خلک یې نه ورکوي او چې پته ورته ولګېږي چې هلکه دا خو
په فارمبې کې نوم هم زمونږ د پلار نشته دی، نو څوک چاله نن سبا حصې ورکوي او میراث نه ورکول څومره عظیمه ګناه ده. نو صرف د دې د وجې نه چې د پلار ولدیت پلانې لیکلی چې عدالت ته مسله لاړه شي، هغه هم وایي دا د دوی زوی نه دی، وایي لرې کېږه. نو ګوره ده ته نقصان وشو. که جینۍ ته د پلار میراث میلاو نشي نقصان دی که نه، د رور میراث ورته میلاو نشي کوم صورت کې نو ګناه ده که نه، او د مور میراث ورته میلاو نشي ګناه ده که نه. دا ګناه د څه وجې نه وشوه چې تا د دې ماشوم د خپل پلار نوم نه دی لیکلی په شنختي کارډ کې، په فارم بې کې، او دغه شان په برث سرټیفیکیټ کې. بل نقصان څه کېږي؟ سبا چې دا کم د ناسکه پلار به ورته ووایو یا پالون کې پلار به ورته ووایو، پلار ورته ویلم نه دي په کار د سره، خو خیر د پلار کله ناکله د شفقت پلار په ځای باندې مشر ته ویلی کېږي. لکه زمونږ خلک وایي دا زمونږ د نکاح پلار دی. زمونږ خلک ډېر پلاران جوړوي، لکه بس پلار یو وي، او کله ناکله غوسه شي چې سړی ورته راوچت شي وایي مړه تا راته ځان نه څه پلار جوړ کړی. هلکه تا خو هم ډېر پلاران جوړ کړي، دا د نکاح پلار او دا ناسکه پلار او دا سکه پلار او دا پاللی شوی پلار، نو بس یو دی پکې دا بل پلار شو. نو بهرحال عزتمندو بل نقصان دا راشي چې کله یو پردی ماشوم سړی خپل زوی ولیکي او سبا دا سړی مړ شي، نو د دې متبنا زوی پاللی شوي زوی خو ستا په مال کې حصه نشته، ځکه دا خو ستا زوی نه دی. نو هغه خپل بچي چې کوم دی هغه هم حصه والي او دا وایي ماله به مې حصه راکوئ. هلکه ولې به تاله حصه درکوو؟ وایي زه خو خپل پلار نه پېژنم، زما همدغه پلار دی، ما خو پلار لیدلی سره نه خپل پلار. او ته لاړ شه وګوره شنختي کارډ دفتر کې څنګه چې ته زوی زه یم زوی یم په کاغذاتو کې. نو ګوره د ده د ناسکه پلار سره، یعنی مطلب دغه پلار سره چې پاللی دی د ده سره حصه نشته، ځکه دا خو د دوی هیڅ هم نه دی که نه، نه زوی دی نه رور دی نه تره دی، هیڅ هم نه، پردی ماشوم دی. خو زمونږ او ستاسو په قانون کې هم بېدله حصه ورکولی کېږي، وایي شنختي کارډ کې وایي دا پلار لیکلی دی او فارم بې کې پلار لیکلی، نو د هغه نورو ورونو حصه د ده د وجې نه کمه شي. بعض وخت کې یو بل کار وشي، موږ ګوره د اسلام پسې هسې کله ناکله نوم مړه نوم څه خبره ده، نوم دا خبره ده. د اوس دې معاملاتو ته وګوره، د کروڑونو روپو ځای دی او د نه لاړې دلته په 10 روپۍ باندې خلکو ته کنځلې کې، او موږ درته یو نوم صحیح لیکه نو هلته د نه کروڑ روپۍ لاړې، او دلته چې کم دی دلته د کروڑ روپۍ د بل نه غصب کړې، ستا پکې حصه نه کېږي او د هغوی حصه دې کمه کړه، نو کله غل شوې او کله مظلوم شي. دا د څه وجې نه چې نوم دې صحیح نه لیکلو، یو نوم. نو دی وجې نه عزتمندو نوم صحیح لیکل پکار دي، د نوم دومره اهمیت دی. ما خو درته بیان په دې کوو چې نوم ښایسته نوم کې غوښتل پکار دي، خو دا نوم سره متعلقه مسلې دي. کله ناکله داسې چلو شي، مثلا یو هلک دی هغه بل چا غټ کو او هغه ډېر چالاک وختو او ډېر فراډیه وختو، ډېر دوکهباز وختو، او د دې سړي چې خپل کوم بچي دي یا اکثر د سړي لوریانې وي، ځکه پردی بچی والي ټولې لوریانې دي، هغه خصوصا زمونږ د پښتنو ښځې ساده ښځې عدالت نه پېژني، اسلام پیپر نه پېژني، نورې کاغذونه نه پېژني. دا فراډیه څه چلو کی، دا داسې کار وکړي چې پلار یې مړ کېږي، بس هغه نظر در په کاغذاتو باندې ګوته ولګوي، ټول مال په خپل نوم باندې کي. نو د دغه سړي چې کوم خپل بچي دی هغه ټول لاړ چپه شو او ختم شو. قانون وایي به دا یو زوی دی د ده په، او یا مثلا سټامپ پیپر یې جوړ کړی چې ما خپل ټول مال دی زوی له ورکو په خپل ژوند باندې، او به دستخط پې دستخط پې وکړي یا تې ګوته ولګوي. او کله ناکله داسې عجیبه کار وکړي چې هغه سړی مړي او هغه په تخته پروتي، او چې کله لمبۍ هغه ټایم کې تې ګوته ولګوي، بس لاړ شي ټول مال ته هغه هلک یوسي. هغه خپلې لوریانې دغه سړي زارو قطار جاړي، کله ملا صاحب ته وایي، کله کونسلر صاحب لځي، کله ناظم صاحب لځي چې مونږ خو تباه کړو دغه رور، او دا زمونږ رور دیم نه، اصلي رور هم دیم نه. نو مونږ یو چې کله ستا پلار د رور جوړولو، نو تاسو به ورته ویلی وی که چې دا خو زمونږ رور نه دی که نه، او دا خو ناروا خبره ده، دا ولې کاغذ کې د خپل پلار نوم نه لیکي. نو کله هغه ماشوم ته نقصان ورسیږي، او کله چې کوم دی د ماشوم د وجې نه چې غټ شي نورو ته نقصان ورسیږي. هزار نورې مسلې پکې راځي، عجیبه عجیبه خبرې پکې راځي.
نو دی وجې نه عزتمندو چې د چا خپل پلار وي نو بس دغه مقه د پلار نوم لیکل پکار دي د بل نوم لیکل کله په نکاح کې مسله را پیدا شي دا بله مسله مثلا چې کله نکاح ولا تړي نو نکاح عموما هغه عالم صاحب د نکاح نامې نه لیکي او هغه نکاح نامه کې عموما هغه ته شناختی کارت راکا شناختی کارت چې ورکړي نو د دې خپل پلار نوم خو پکې نه لیکلی دا چا چې دا ماشوم پاللی د ده نوم یې پکې لیکلی نو بس هغه نکاح کې نوم ولیږي مثلا وروره خنډې د بادام ګل زوی دی او ډیران ګل پاللی دی نو بس هغه وایي خنډې چې د ډیران ګل زوی دی نو دا د ډیران ګل زوی نه دی نوم پکې د ده یاد کړي زه نکاح کې چې کله سړی الک مخامخ ناست دي او اشاره د ته وشي نو گنجایش کېږي خو څومره بده خبره ده د چا د زوی نکاح ده او ته د چا زوی یادې ایران توران غږې ایران دی که توران بس یو شی دی مړه کې ایرانی که توران دا خو بدې نو د دې وجې نه عزتمندو ډېر زیات مسایل جوړېږي نو شریعت وایي احسنو اسماءکم د نوم ډېر اهتمام کوئ د نوم د مسلو ډېر زیات اهتمام کوئ نو ځکه مې درته په دې باندې مستقل یو بیان وکړلو چې دا یو ابس مسله مه ګڼئ چې کله ستاسو بچی وشي نو نبی علیه صلات وسلام وایي د ده ښکلی نوم ږدئ ښکلی نوم به څنګه ږدي او د دې دپاره څه شرایط دي نو عزتمندو د دې احادیثو کې او روایاتو کې ډېر شرایط بیان شوي او د هغې نه معلومیږي او نبی علیه صلات وسلام ډېر نومونه بدل کړي دي که نوم مثلا هر نوم کې غوستل جایز وي او بهتر وي نو بیا به نبی علیه السلام نه بدلولی چې بس صحیح ده دا خو دومره خبره نه نبی علیه صلات وسلام به په وړو وړو خبرو کې د نوم اعتبار کو تر دې پورې نبی علیه صلات وسلام یو ځل ویل زما پیو ته زړه شوی دی یو اوښه ولاړه وه وی هلکه تاسو کې څوک شته چې د دې دا اوښه نه دا پی ماله راول وشي او مال یې راکړي یو کاس پاسې د وایي چې زه تابعدار یم که نه وایي ستا نوم څه دی وایي چې زما نوم دی مره مانه تریخه نبي اسلام ورته ویل کښېنه بس کښېنه وایي زما نوم دی تریخ مره کړوه بیا ورته بل څوک نشته دی بل یو کس را پاسېدو وایي ستاسو نوم دی وایي جي حرب هر معنی څه دی جنگ وایي کښېنه بس تم کښېنه جنگ حرب نومې و بیا نبي اسلام ویل هلکه بل څوک نشته دی چې دا پی راوړي یعنې دا خو دومره خبره نه وه چې هر چا پی راوړی وی نبی اسلام بلی ورته ویلي چې زه بیا راوړم وایي څه نوم دی دی وایي یعیش نوم مې دی زندګي تېروونکی یو عام بنده وایي زه ورشه تېراوړه جنگ والا دی تم کښېنه او دغه رنګې تریخ دی ویلې تم کښېنه یعیش دی ویلې ورشه ته راوړه نو ګوره دا یو وړوکې خبره ده که یو سړي له یو هندوم پی راوړي او ویس کې څه ګناه خو پکې نشته یا د هندو دکاندار نه د پی راواغسته د سیک نه د پی راواغسته معاملاتو کې خو غیر دینو سره هم سړی کولی شي نو او دلته نبی علیه صلات وسلام مسلمانانو کې ویل دا د ښه نوم والا کس دی راوړي نو نیکفالي سړی اخیستی شي چې د چا نوم ښایسته وي په نوم کې مزیدار وي که هغه ته یو ښه کار دپاره ولیږي نو امید دا دی چې دا کار به هم الله سهولت سره وکړي نو نبی علیه السلام به ښه نوم خوښولو دا موطا امام مالک کې دا حدیث لیکلی دی دغه رنګ عزتمندو بعض روایتو کې راځي چې د دې دویم سړي نوم جمره د جمره معنی د سکروټه شغله ویل کېنه تم کېنه شغلې جمره نو د دې وجې نه نبي علیه السلام ګوره د خپل کلي نوم بدل کړو د نبی علیه السلام د مدینه منوره یا مدینة النبی مخکې نوم خو دا نوم دې ته به یثرب ویلو او بعضو روایتو کې راځي چې یثرب ویل ورته ګناه ده که اوس څوک هغې ته یثرب وایي یو خو دا دی چې هسې یو خبره بیانوي تاریخ پکې بیانوي بیا خو خیر دی خو باقاعده هغې ته داسې نوم وایي نو دا صحیح نه ده نو د نوم به نبي علیه صلات وسلام دومره زیات اهتمام کو او بعض علماء کرام ما تاسو ته ویل هغوی وایي چې د بد نوم بد تاثیر می د الله په حکم سره دا ضروری نه ده خو د الله په حکم سره کله ناکله یو بد نوم انسان کیدي نو هغه د هغه انسان په زندګۍ کې څه نه څه اثرات مرتب کوي خو دې کې د الله واک وي څنګه چې تقدیر کې د الله واک دی او هر څیز کې د الله واک دی لکه ښه نوم چې انسان له ډېره فایده نشي ورکولی داسې بد نوم هم ډېره فایده نشي ورکولی د الله د ارادې نه بغیر خو الله چونکې احکامات داسې رالیږلي دي چې ښه نوم ږدا نو پته لګېږي الله پکې څه نه څه اثر ایښی دی په ښه نوم کې خو اثر وي دا خو روایاتو کې راغلي دي
خو د بد نوم به بدفعلي نه هلي او نور دا دی کله ناکله وایي اثري. ځکه نبي علیه الصلاة وسلام یو ځل یو صحابي له نوم بدل کړو. سعید ابن المسیب یو صحابي دی، سعید نوم دی، د ده د پلار مسیب نوم دی او د هغه د پلار دا سعید تابعي دی. دا وایي زما نیکه له وایي نبي علیه السلام نوم بدل کړی و. نبي علیه السلام ورته ویلی چې زما خوښه دا ده چې ته د هغه نوم حزن، د حزن نوم دی غم، یا غم ځپلی یا غم پریشانی دک تکلیف، دا د حزن معنا ده. قرآن پاک کې ولا هم یحزنون، په دوی باندې بس پریشانی نه د قیامت په ورځ. نو د حزن معنا د پریشانی. نو اوس هم پریشان خان نوم نه دی کېغوستل پکار، دا نوم هم شته دی پریشان خان، چې لکه ته په خپله پریشانې نو بل په هم پریشانې سړی. یو سړی چې په خپله په تکلیف کې هغه بل هم بیا غروغ نه پرېږدي. نو نبی علیہ السلام ورته ته ځان له سهل نوم کېده. سهل، سهل معنی سهولت والا، آسان، چې هر کار پې اسانېږي. هغه ورته ویلي جي که خفه کېږې نه ماله مې پلار دا نوم ایښی دی، زما دغه نوم خوښ دی. ټیک ده، بعض وخت کې یو څیز ناجایز نه وي خو بهتر نه وي، بس ویلې زما خو دا خوښ دی نبي اسلام چې سهل نوم کېږي. نو بیا سعید وایي چې کومې نوسی دی، وایي زمونږ په خاندان کې مسلسل دغه غمونه را روانو، ټینشنیان پکې را روان، هغه نوم زمونږ نیکه بدل نه کړو. وایي زمونږ په مزاج کې اوس ټینشن پروت دی، پریشانی پرته ده. وایي کاش چې زما نیکه دا نوم بدل کړی وی. نو د دې روایت نه بعض وایي چې د نوم اثرات وي. وایي بیا به موږ ډېر غمونو، اکثر به وړه خبره راله بس ټینشن کې به مبتلا شو د نیکه د نوم د وجې نه. نو دې وجې نه عزتمندو د نومونو به ډېر زیات خیال ساتئ. د نوم دپاره شرایط دي. صحیح نوم څه ته وایي؟ یو شرط پکې دا دی چې شرکیه نوم به نږدې، چې هغې نه د شرک بوی راځي، داسې نوم به نږدې، لکه عبدالعزا، عبدالرسول، عبدالحجر، عبدالحسین، نبی بخش، امام بخش، خدا بخش کې غوستی شي. نو داسې نومونه عزتمندو، علی بخش، امام بخش، دا نومونه دې نه د شرک بوی راځي. بخونکی الله دی، چې الله دې نه بخي څوک هم دې نشي بخلی. نوح علیه الصلاة والسلام خپل زوی د الله ته وایي یا الله دا زما زوی دی، وایي دې ته زوی مه وایه لیس من اهلک، دا مشرک دی، وایي دې ته زوی مه وایه. نو د دې وجې نه عزتمندو چنده ټولوي ټولې. یو شرط دا شو. دویم شرط دا شو د الله بعضې نومونه دي هغه به نږدې، د الله بعض نومونه داسې دي هغه مخلوق دپاره کېغوستل څه دي؟ ناروا دي. یو دی ملک الاملاک، یا په اردو او پښتو فارسی کې شهنشاه، شاهنشاه، شهنشاه، شهنشاه د بادشاهانو بادشاه. دا نوم دا ښه نوم نه دی عزتمندو، دا نه دي کېغوستل پکار. دارنګې د الله بعض خاص نومونه دي، د الله صفتي نومونو کې بعض الله سره خاص دي، لکه رحمان، صرف رحمان نوم نه دی کېغوستل پکار. بعض عالمان وایي الرحمن نه دی کېغوستل پکار، الله سره الف لام والا الرحمن خاص دی. خو دغه پکې کول پکار دي، احتیاط، رحمان هم نه دی کېغوستل، عبدالرحمن کېده نو رحمان نوم هم نه دی کېغوستل پکار. دا شان رازق، رازق من رزق ورکوونکی، بعض علما د دې نه منع کړې ده. قدوس، قیوم او باری او غفار، دا نومونه د الله نومونه دي. نور د الله نومونه چې کوم دي رحیم، کریم، علیم، دا د الله نومونه دي، دا مخلوق دپاره جایز دي. خو هغه بهتره دا ده چې انسانو سره ابد ولګوي. خو دا بعض نومونه دي دا د الله خاص نومونه دي، دا یا د الله نوم دی لفظ الله یا اله، دا نومونه نه دي کېغوستل پکار. بل دا د شیطان نومونه دي. بعض عربی کې راغلي خلکو ته پته نه وي دا عربي ده او دا نوم ډېر خوږ را باندې ولګېدو. هلکه معنی ته وګوره، زار به در څوک خواږه جوړ کړي، بله ورځ بیا څکي چې شربت دی، نه منځ ته ګوره. لکه د شیطان نوم یو دی حباب، یو خو ښې سره دی خباب، هغه د صحابي نوم دی. دا ښې سره حباب یا حباب، دا د شیطان نوم دی. دا نه اجدع، خنزب، دا یو څو نومونه دي. لوهان یا لهان، ابلیس، دا نومونه دي. عزازیل، عزازیل د ابلیس نوم دی. فارسی کې یو شعر دی
وی الله رب العزت عزازیل چې کوم دی تباہ کو، بزندان لعنت گرفتار کرد او لعنتی کو ہمیشہ. نو دسی نمونه نه دي کې غسل پکار. دغه ننګي د غلط او مکروه نسبت والا نوم نه دي کې غسل پکار. دا سی نوم چې هغه په دسی جمله کې یاد شي چې نسبت غلط طرف ته راځي، نو دا سی نه کول پکار. یا ګناه طرف ته نسبت راځي یا بدکار طرف ته، لکه عاصیه عین سره، یو عاصیه ده الف سره، هغه بهترین نوم دی او هغه ښه نوم دی، او عین سره عاصیه، خو زمون خلقو عاصیه هم عاصیه وایي. نو عاصیه نوم عین سره نه دي کې غسل پکار. عاصیه معنی ګناهګاره، نو دا عربی لفظ دی خو معنی صحیح نه ده. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا نومونه بدل کړیو. وایي څه نوم دی د نبی اسلام؟ یو ښځې ته وایي عاصیه، وایي نه جمیله نوم کا. جمیله نوم د نبی اسلام خو معنی د ښایسته، جمیله نوم کې ده. او دا شان عزتمندو شهاب نوم نبی اسلام بدل کو، هشام نوم کې ده. شهاب من اسکاروټه. دغه رنګ غراب نوم کارغه نوم، وایي لکه څه نوم دی؟ وایي اجی کارغه. نو دا نوم نه دی کې غسل پکار. او نبی اسلام نوم بدل کو، مسلم نوم یې ولکې غسل. وایي که سم ساده مسلمان دی او تاسو ته ټپوس وایي، ولې ورته داسې کوو؟ نو دا نومونه عزتمندو نبی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حسن او حسین لا یا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دوی مولنوم کې غسلو حرب جنگیاله یا جنگجو. نبی اسلام ویل نه دا نوم زمانه دی خوښ، حسن نوم ولکې دا. بیا دوباره حسین لم بدل کوی، دلم بدل کدا نوم ولکې دا. د ډیرو زینو نومونه دي. نبی علیہ السلام به د زینو نومونه بدلول، ویل د دې نوم داسې کوي داسې کوي داسې کوي. زمونږ ډیر نومونه دي د هندوانو په نومونه دي. مثلا ریوند شریف، ریوند خو د دې ټولې علاقه نوم ده. مرکز چونکې ریوند ښار کې واقع دی، نو دی وایي ځکه ورته مرکز وایي. د مرکز نوم ریوند نه دی، د مرکز نوم دی جامع عربیه. د دې نوم دی خپل نوم دی د مرکز. زموږ د ټولو مرکزونو نوم دی، مدرسو نوم دی جامع عربیه. عربي یو مدرسه. نو ریوند چې کوم ښار دی دا، او دغه رنګې دلته مثلا رامداس او کشن پورا، دا نومونه چې کوم دي بعضې د سیکانو او بعضې د هندوانو په نومونو باندې دي. او بعضې نومونه داسې وي مثلا جګړه، جګړه خو جګړې ته وایي. نو داسې نومونه پکار دا و چې ښه، خو دې صورت کې دا حرام نه وي چې کله د یو څیز معنا صحیح وي یا خلک یې بد نه ګڼي، بیا پکې گنجایش وي، خو بیا هم حسین خو حسین وي که نه، ښایسته څیز هر چا خوښي. نو دی او دغه چکري، دا ځایونه نه دي. چکري، جګړه، پتنګ چوک، نو دغه څه نوم دی. او ټویل چوک، دغه هم په دې علاقه کې دي. دا څه نوم خو نه دی، سړی ول نوم کې دي. علي چوک، عمر چوک، ابوبکر چوک. نو د صحابه کرامو نومونه عام کېږي او هغه خوندم کوي. رحمت للعالمین چوک، ښکلي ښکلي نومونه. ختم نبوت چوک، دا نومونه دې سره عقیده هم پیلاویږي. که وروسته مثلا اسلام کم هم شي، نو دا نومونه به خلک، ختم نبوت نوم به د خلکو په نوم باندې په خوله باندې راځي. او ته پتنګ چوک، هغه یو پتنګ و، هغه هم ته والوځو. پتنګ اوس نشته دی که نه، کتلی هم دی، او والوتو بس کټ شو. اوس ته په څه باندې پتنګ وی؟ کبوتر چوک. نو دا نومونه ناروا نه دي. د ځایي نومونه که داسې کېږي، خو دا ښه نومونه کې هم نه شمارلی کېږي. نو دې وجې نه عزتمندو د دې خیال وکړئ. عجیبه خبره ده، د ډېر پاکیزه نوم به هم نه ږدي. بهتر نه دی چې د هغه نوم نه ستا ډېره تقوا معلومیږي. نبي علیه السلام له یو ځل خپلوانو کې یو ښځه دا راله، ویل ستاسو نوم دی؟ وایي بره. د بره معنی ده ډېره نیکمله، ډېره پاکه. نبي اسلام ته نه زینب نوم کېده. دا ابو داود شریف کې. دارنګې رباح، نجی، افلح، ډېر کامیاب، ډېر ښه سړی. نو په منځ کې خو هغه تورې زړه یې وګوري، کارونو ته یې وګوري. نبي اسلام وایي د خپل دغه مطابق لا تزکو انفسکم، قرآن کې هم راځي ځان ډېر پاکي مه بیانوئ. نور خو تاسو ته پته ده که نه چې څومره اوبو کې که الله زره ښکاره کړه، نو یقین وکړئ چې دا کورونو کې به هم یو بل سره ونه اوسېږو. تاسو به ما پسې مونځ هم ونه کوئ، او مشکله زه هم تاسو بدله جمع در نه کوم چې دا کوم شی نه راپسې ولاړ دي. نو د دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت پردې موږ باندې اچولي دي. یو پرده دا ده چې ښکلی نوم ږده، بهترین نوم ده چې ستا شناخت او هغه مزیدار وي. دې وجې نه بس نومونه جایز دي، خو هغې کې دا نسبتونه
او یا جملو کې چې جمله کې کله استعمال شي سنټنس کې خبره کې نو هغې نه غلطه جمله جوړي نو داسې نه دي کول پکار نومونه بهتر نه لکه ایمان نوم باز دی دا ما د لور نوم دی ایمان نو ایمان نوم جایز دی ځکه د دې معنا صحیح ده ایمان او تصدیق او یقین نوم یې صحیح معنا اعتبار سره صحیح دی حرام نه دی ناروا نه دی خو بهتر نه دی ځکه کله ناکله خلکو هغه ایمان څه شو و ایمان نشته مسلمان ته ایمان نشته هلکه هغه ایمان پکې نه دی راغلی و ایمان خو پکې د سره ښکاري نه د جملې دا سوچ وکړئ نو دا ستا مطلب ایمان نه وي ستا مطلب هغه سړی وي هغه ښځه وي هغه جینۍ وي خو عزتمندو جمله ښه نه ده دعا نوم باز کلک دی نو جایز دی معنی یې صحیح ده خو دا بعض وخت کې غلط جملو کې استعمالیږي دعا موا پکې نشته دی وایي لکه وایي نشته مونږ نه پس دعا کوو فلانې کوو ډنګرې کوو دعا موا هغوی نه وایي هغه جینۍ یادومه دعا پکې نه ده راغلې نو دا جملې داسې وي آزان نوم بعضې خلک دي ډېر ښایسته نوم دی ښه نوم دی جایز نوم هم دی معنی هم صحیح ده خو عزتمندو دا غلطو جملو کې استعمالیږي نبي اسلام داسې نومونه بعض وخت کې بدل کړي دي نو چېرته ټول عمر کې به اذان نه ورکړی چې تپوس کې اذان درځي نه جي اذان خو نه راځي نو ستا خو ظالمه نوم هم اذان دی که نه نو خلک وایي هلکه اذان نشته اذان به راولي اذان پکې رانولي بلکل ګورې لکه اذان وګوره دا جملې غلطو کې استعمالي مکمل دغه څیز نفي کېږي نو دې وجې نه داسې نومونه کوشش کول پکار دي چې علماو سره مشوره کول پکار دي نور دا د نومونو کې شریعت گنجایش هم ډېر راوستی دی چې معنا صحیح وي خیر دی که قرآن کې نه وي حدیث کې نه وي چېرته نه وي هغه نوم هم کېغوستی چې عبراني نوم دی سوریاني نوم دی د بلې ژبې نوم دی خیر دی کېغوستی شي خو معنا ته ګوره نسبت ته ګوره دې خبرو ته پکې ګوره چې چېرته دی دغه رنګې د فرشتو نومونه نشي کېغوستی مشهورې فرشتې جبرائیل ځکه ته وایي جبریل رالی او خلکو به د جومات نه منډه کړي چې خدای دې خیر وکړي چې څه چل دی هر څه بیا راته پرېښي او که دا نوم دې ولې اسرائیل کېغوستو اسرائیل خو مغه دی چې سړي په ساتي وباسي نو او که لا د امام نوم یې ته وایي اسرائیل رالی نو بس ټول مقتدیان به بار په سړک ولاړي بهرحال عزتمند ګوره دا بعضې مسلې موږ تاسو ته گپ شپ کې کوو وجه دا ده چې ستاسو ذهن دا مسلې قبول کړي یعنې الله حاضر دی زموږ ممبر د پاسه گپ شپ ورته زړه نه کېږي خو مزاج دا جوړ شوی د خلکو چې بھئی یو مسله د هغې ذهن کې گپ شپ سر انداز کې راوستل دي نه پکې د چا توهین زموږ غرض دی ځکه زموږ خاندان کې زموږ په خپله زما نوم هم بدل شوی دی نو داسې څه خبره نشته دی پخوا به دا ریډوان او دا څیزونه خلکو اورېدل ګډ وډ نومونه به یې کېغوستل بس دغه نوم به یې خوښ و ډرامو والا نومونه او د فنکارانو نومونه او فلم کې راغلی دغه نومونه نو د جبریل نوم نشي کېغوستی نو د فنکار نوم څنګه دی اسرائیل نوم میکائیل نوم دا نوم نه دی کېغوستل پکار هسې که فرشته نوم کې دي بعضو دې ته هم ویلي چې دا هم نه دی کېغوستل پکار خو دا نوم نه دی فرشته خیر دی فرشته گنجایش لري خو بیا هم پاکي پکې بیانېږي چې لکه فرشته د فرشتو په شان نو بهتر کې نه دی جایز دی دغه رنګ عزتمندو مرسلین نوم خلق دي مرسلین د مرسلین معنا د رسولان را لېږلی شوي نو بهترو نومونو کې نه دی نور معنی جایز را لېږلی شوی موږ هم الله را لېږلي خو د سړي ذهن رسول طرف ته ځي نو دې وجې نه بهتر نوم نه دی بعضې پکې عجیبه نومونه ږدي زموږ پښتانو کې خلک را پورې خندا کوي څه نوم دی لکه سمندر خان هلکه نیر کې لمبا درځي نه نیر کې هم نه راځي او نوم یې سمندر خان دریا خان نو دا نومونه جایز دي گنجایش هم لري د څیزونو نومونه دي خو بهتر نومونه کې نه راځي مسلمان له ښکلی نوم کې اغوستلی هلکه څه نوم دی قلم دین د دین قلم نو داسې نومونه عزتمندو سمندر خان دریا خان آسمان خان پوه شوې که نه ځمکه څوک نوم هم نه ږدي آسمان ته چې کوم نه لونګ نوم یې لونګ خو د څیز نوم دی څه نوم دی منګل خان بس ته نومونه شروع کړي بیا څوک جمعرات خان څوک اتوار خان څوک هفته خان نو دا د منګل نوم کې منګل خان او منګلې او منګل باغ او دا ټول نومونه دي نو داسې نومونو نه عزتمندو دغه کول پکار دي نه دي کېغوستل پکار عجیبه عجیبه نومونه عزتمندو حیران بشي یو ځل بس ټایم پوره شو ښه په حکم باندې یو 2 منټه پیلو بیا انشاءالله دغه کوو جمع ودرو هلکه کم کسان نږدې جمع له ځان را رسوئ یو ځل تشکیل کې یو کس تلی نو تشکیل کې خو دا پرچه وله ورکوي او هغې کې به نومونه لیکي نو یو کس ویل هلکه نومونه لیکو هغه ویلی زه خو زما نوم پکې مه لیکئ ویل چې نوم نه لیکي نو بس بیا خو تشکیل کې نشید دی
ویل سړی نوم مې ګډ وډ دی خو بس میلې کوي پرې مې دی که نه ویل نه چې ګډ وډ یو کار سي ستا نوم سره پرچه کې لیکو او بس بیا پرچې څوک ګوري څه خبره خو نشته ویل ځه وایي څه نوم دی وایي جي ماله مې پلور هندوستان نوم یې ښی دی دا حالت داسې نه دي کول پکار جنۍ نکاح تړله څه نوم یې دی جي تکذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان دا واسړي باندې ډېر ښایسته لګي خو تکذبان معنا د دروغجن قرآن کې راغلی دی خو دا خو نه دی که نه هر نوم به د قرآن هر ټکی قرآن کې خو د فرعون نوم هم دی د کافرانو نومونه پکې راغلي الفاظ دا خبرې دي که قرآن خو خبرې دي تکذبان را باندې ډېر ښایسته لګي اپریدو ته یو قاري بوتلی یو ملک نو هغه چې قرآن واورو دا ملکانو خو یو بل سره نه لګي نو چې کله قرآن د بل ملک پې اواز وکړل کوري صاحب او ته ها هغه کوري صاحب او تکذبون دې پکې ونه ویلو هغه په چېرته پاک ورځ به نو راغلی یا به چېرته بې نو پوه شو قاري صاحب زر به ویلو بل ملک ورته کسا ویل کیا کېنه پکې سخونه کې څه د یو چوپ قرآن میلاویږي ته به د بل چوپ نه ویلی هغه کې به دا نه نو بهرحال عزتمندو د دې مطلب استهزا نه ده د یو قوم مطلب دا دی چې غلط نوم نه دی کېغوستل پکار که هغه هر قوم کې که عرب غلط نوم کېغوستو غلط دی که مومندي کېغوستو باجوړي کېغوستو افریدي کېغوستو غلط کار غلط دی نو زمونږ ټولو ته مسایل بیانول دي چې بھئی داسې نوم موږ داسې نوم دی وایي چې خنډې لنډې بونډې چونډې شینا دا نومونه دي چقړه دا نومونه دي لکه داسې نومونه دي ټپوسو کارغه دا نومونه نه دي کېغوستل پکار عزتمندو الله رب العزت مونږ او تاسو له د صحیح نومونو کېغوستلو توفیق راکړي